بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې دا غمیزې حوالې سره حاضر دی. کم درې ځوانان چې بیګا د جمعې په مبارکه شپه په ډېر بې دردۍ سره وجلي شوي، په دغې باندې څه شیبه مخکې ما یو ویډیو کړی خوم ده او په دغه جنازه کې زه شریک شوم. او هغه سجاد چې د 7 خویندو یوازنی ورور، د 7 خویندو سهاره، د هغې خاندان دپاره به دا څومره نیازبین و. او 2 میاشتې 1.5 میاشت مخکې د هغه واده کېږي. نو کله نه چې مې جنازه کتلې ده او بېګا داسې خبر شوې، نو غمجن یم چې په دې څومره بحث مباحثه وشي، خبرې وشي. څه خبرې ټیک کیدی شي، څه خبرې غلطې کیدی شي، خو د دې تخت ته رسېدل دي پولیس له خو او موږ هم پکې خپل انفارمیشن را یوځای کړو. زما د ویډیو پورې کنفیوژن و، د هغې نه پس چې موقع ته لاړ شي سپاټ ته، نو څه ناڅه کلیو میلو شي، نو د هغې نه وروستو خلکو ته څه انفارمیشن میلو شي او بیا زموږ سره پکې خو رابطې کوي. نو موږ به هماغه خبرې مخې تږدو او امید دی چې په دغې خبرو کې به پولیس خپل کردار ادا کړي او د هغوی تفتیش به مکمل شي او قاتلانو ته به ورسي. دا قاتل خو اجاز ویشته دی، خو عدنان دی او حماد دی، نو ډېر په بې دردۍ سره یې وجلي دي. ما وختي ذکر وکړو چې پېښور کې دې کې د 2 کسو عدنان او حماد دوی د زرګرۍ کار کوو. نو د اندرشیر خبر هغې کې ټیک راځي چې یاره اندرشیر کې چېرته چیړ چپاړ شوي دي، هلته کې کېناستلې دي. بیا به کې د بل طرف نه چې خبره راځي چې د سجاد د هغه پیسې بندي او پیسو پسې ځي پېښور ته. اوس سوال پیدا کېږي ګرانو کتونکو، وختي موږ په هغه ویډیو کې د بعضې بارګینونو ذکر کړی دی، ټول بارګینونه نه، ډېر بارګینونو والا حق حلال مزدوري کوي، خپل تجارت کوي، لګیا دي، ګاډې خرڅوي او هغې کې ورته 1.5 روپۍ پاتې کېږي. دا د هغوی روزګار دی. خو بعضې د هغې ذکر ما کړی دی چې ستاسو په ذهن کې دا خبره وي چې شاته ورپسې د آیس لوی کاروبار یو دلته کې چې کوم دی نو مخې ته بارګین کړي وي. اوس دا خبره مخې ته راځي چې دوی به دا سونه چې خرڅوله نو دوی به کور په کور ګرځېدل. اکثر به دوی اډر چې واغسته نو کور ته به کالي خلکو ته ښودلو، د زنانو سره به د دوی ملاقات کېده. په دغه ورځو هم دا یو کس د تنګي نه ځي هلته کې، دته ټیلیفون کې د 2 روپۍ د ذرایو مطابق اخلي او هلته کې هغې له وړي چې یاره زه 400 کې سودا کو. او دې کې د پېښور او د 400 خبره چې کېږي، نو په دې ځای کې زما ذهن کې سوال پیدا کېده چې یاره دې ورته په دغه ځای کې ایسارېږي او د چې پېښور نه ځي، بل دلته کې پکې دا خبر راشي چې حماد پکې د تنګي نه د ټیلیفون کېږي او دې پکې هلته کې ځي. نو دې ځای کې کنفیوژن بیا را پیدا کېږي. آیا د غیرت په نوم دا قتلونه خو نه دي شوي؟ دا یو سوال پکې مخې ته راځي. انسان دی ډېر کمزوری دی، چرته کې تللی وي، کالو خبره شوي وي، داسې خبره مخې ته راغلی وي، CCTV فوټیج زما مخې ته راغی، هغې کې یو ویګنار ګاډی مخې په نظر راځي او د هغې نه خلک راکوزېږي. نو دا ګاډی د فیملی ګاډی ښکاري چې د کاروباري کس ګاډی نه دی، دا د فیملی یا یو سړی نوکر دی، داسې کاروبار دی. نو د کور ګاډي چې وي دا ویګنار او دا ګاډي چې کوم دی نو فیملی ګاډی. دې ځای کې دغه CCTV فوټیج زما ذهن یکدم بدل کړه چې یاره خبره اخوا د آیس کېدی شي، پیسو کېدی شي، اخوا د بارګین کېدی شي، اخوا د کالي کېدی شي، خو دلته کې پکې یکدم خبره د غیرت په نوم تمخم توجه ځي چې دا قتلونه آیا د غیرت په نوم خو نه دي شوي. نو ډېر زیات کنفیوژن یې پیدا کړی دی. پولیس لپاره یو چیلنجي خبره ده. وختینی ویډیو کې مو وې د 400 په تورنځو کې 3 ځوانان وجل شوي دي او 3 واړه
د یو تحصیل تنګي سره تعلق ساتي. د یو جنازه 11 بجې په تنګي کې وه، د بل جنازه 11 بجې په سټیشن جلخر کې وه، او د بل جنازه په بازو کې وه. عدنان او حماد دی کې د زرګرۍ کار کوي، او بل سجاد چې کوم دی نو هغه د 7 خویندو دغه یوازنی رور دی، 2 پیرې سعودي ته خو هم تللی دی. آیا هغه د بارګین کار کوي، ګاډي خرڅوي اخلي. دا خبرې موږ ته مخې ته رالي چې د ګاډي څه پیسې وي. اوس دی کې دا یو کس زخمی دی، دا چرته وولي په لاس یې زخمی کوي، عدنان ذکر کیږي. او دغه عدنان بیا په دې سی سی ټي وي کې لیدل کیږي چې دغه کسان یې ځان سره راکوز کي، او دا دوه یې ځان ته ایثار کړي دي. نو دا واقعه چېرته دی 400 کې نږدې شوې ده، او قاتل هم دی 400 کې دی، او پیملی خبره پکې یعنې د غیرت په نوم باندې خبره مخې ته راځي. نو پولیس له دې طرف ته پاملرنه پکار ده چې دوی د زرګرۍ کار کو، نو دوی به کور په کوڅه ګرځېدل، اډر به چا ورک، او هلته کې به یې سونا دغه کوله. ډېر وخت نه زرګرۍ کاروبار کوي، نو دغه خبره خو هم کیدی شي. نور ګرانو کتونکو مرګ حق دی، مرګ له چې بانه نه وي نو مرګونه به نو. خو دا 3 مرګونه په ډېر مبارکه شپه، د جمعې په مبارکه شپه د دې دنیا نه چې کوم دی نو هغوی لاړل، او 8 بجې چې کوم دی نو دا 8:30 څه ټایم کې دغه اوس پته نه لګي، خو دغه ټایم کې موږ ته داسې واقعه چې کله تصویران رالل نو داسې 9 بجې وې. 3 واړه ځوانان ډېر زړه خوږېدونکي پیښه په نظر راځي. خو هغه 7 خویندې چې د دې یو ورور وي، د دې بل نه 2 تنکۍ بچی پاتې شوې عدنان نه. دغه شانتې حماد چې څو ورځې مخکې یعنې میاشت نیمه مخکې والد صاحب هغه وفات شو. نو دې ځای کې کنفیوژن دی. نو یو ما وختینی ویډیو په دغه سره خبره کوله چې ټول بارګینونه نه، په ډېرو بارګینونو کې ښه سوچه کار روان دی، روغ کار روان دی، هغوی د ډېر د پخوا نه کوي. نو چېرته هغوی زړه ته دا خبره وانه چې نور موږ ډاګیزه خبره کوو، ایس فروشو خلاف، سودخورو خلاف، قبضه مافیا خلاف، بدماشانو خلاف. خو دا واقعه ټولې 400 نه چې ټولې پښتونخوا له پښتنو له مسافرو له یو چیلنجي جوړه شوې چې 3 کسان په څه لاړل، ولې یې ویشتل، داسې کومه وجه راله. خو زه په دې نتیجه باندې مرسم، او دې طرف ته زما بس ذهن رالو چې غیرت په نوم باندې هم کیدی شي چې دا قتلونه شوي وي. پولیس له دې طرف ته خو پاملرنه پکار ده. او بل دې سی سی ټي وي کې چې کوم ګاډي ښکاري نو دا ویګینار ګاډي، دا فیملی ګاډي، په موټر سایکل باندې کسان راشي ولاړي، نور دغه ډز ډوز چې کوم دی نو دا په نظر نه راځي. خو دې کې د موټر سایکل هم استعمال شوی دی، نو چې د موټر سایکل استعمال شوی دی نو دا د 400 کې نږدې واقعه شوې ده. 3 ځوانان د دې دنیا نه لاړل. الله پاک دې د هغوی خاندانونو له صبر ورکړي، دعاګانو کې یاد ساتئ، او دغه سرټیفیکیټ موږ چاله نشو ورکولی، دا اختیار الله سره دی. څوک په کومه ګناه دوزخ ته بوځي، څوک په کومه خوالي باندې جنت ته بوځي. دا نن جنازې هم ښه درنې وشوې، او د جمعې مبارکه شپه م وله خدای پاک ورکړله. او خلکو ته مې دا خواست دی چې په اورېدو چې په خپلو سترګو هم څه نه وي لیدلی، د چا په اورېدو باندې ځان ته دښمنۍ مه جوړوئ، چا په اورېدو باندې داسې قسمه اقدام مه پورته کوئ. خو د دې واقعه دویم پهلو چې کوم مهم مخې ته راځي نو هغه د غیرت نوم په هغې باندې دا قتلونه خو په نظر راځي، ځکه چې د زرګرۍ دا کاروبار دا هم ډېر نازک کاروبار دی، دې کې هم ډېر د احتیاط ضرورت دی، او انسان دی ډېر کمزوری دی، غلطۍ ترې کېږي، او بعضې خلک غلطۍ ځان ته ودرېږي او بعضې پرې خورې اړوي وي ځه مخکې ځه. نو دغه واقعه دویم پهلو مې در سره خو هم شریکو. انشاءالله مزید چې څه خبرې راځي تر هغې به په ارام نه کینو چې پولیس قاتلانو ته نه رسېدلي، او د اصل حقایقو نه تاسو نه خبر کړی، په دې باندې به زمونږ بحث مباحثه روانې